په مناسبت راغونډ شوو د چمنه واله درژوب سویه جعفر آباد لسبیلې پورې او په خصوصیت سره د تاریخي بوري ډیرو درنو سپین ږیرو مشرانو د پارټي ذمہوارو د پښتون فرنټس فدریشن ملګرو په سټیج ناست زموږ د کام د لر او بر افغان زموږ د امیدونو مرکز زموږ د 600 کالي امید زموږ د سیاست او د فکر مخ په وړاندې بیولو د ولي باغ اتل احمد ولي خان په سټیج ناست د عوامي نیشنل پارټي مرکزي او صوبایي مشرانو د پارلمان ملګرو د ټولو ضلعو صدرو سیکټریانو د پښتون فرنټ فدریشن نو منتخب صدر طاهر شاه خان جنرال سیکټري سخیدات خان او د ملګرو ستاسو د ټولو په اجازه یقینا شهیدانو ته ارواښاد بسم الله جان ته د خراج عقیدت ګلونه خو به وړاندې کوو خو یقینا بوریوالو تاسو چې په کوم تود هرکلي پښتنه مینه افغاني نن د خپل مشر او د عوامي نیشنل پارټي د ملګرو هرکلی وکړي او دا په زړه راغونډ شوو د بوري ښار او د شاوخوا څخه راغلو پښتنو افغانانو ورونو کم عزت چې تاسو نن د شهیدانو ته ارواښاد بسم الله جان ته په بوري کې وبخښئ تاسو په یقین دا ومنئ چې ستاسو هر څه تاسو موږ ته راکړي وای تاسو موږ ته قرباني کړي وای خو ستاسو دغه عزت ستاسو دغه پښتو چې تاسو نن د راغلو میلمنو ته احمد ولي خان ته په خپله حاضري وبخښئ او یا تاسو په خپله حاضري شهیدانو ته ارواښاد بسم الله جان ته د دوی روحانو ته په خپله حاضري وبخښئ د مړه سره د شکرې الفاظ نشته د کور ودانۍ الفاظ نشته خو د لوی الله به مو دا خواست وي کوم عزت چې تاسو نن موږ ته او شهیدانو ته وبخښئ الله دې داسې په پنډونو عزت ستاسو په کورونو کې ستاسو په خپلوان او په قریبانو کې خصوصا بوري ښار ته وبخښئ دویمه خبره یقینا موږ او تاسو ټول د فخر وړ ملګري یو هغه ځکه لکه څنګه چې زمرک خان خبرې دوه ته اشاره وکړه موږ په دې وطن کې غونډې موږ په دې وطن کې اجتماع وي کله هم د کرسۍ او د اقتدار په نامه نه دي کړي او زه د ټولو پښتنو په دې کور ودانۍ وایم زما ایمان دی زما یقین دی که چیرې نن د بوري په ښار کې موږ په دې نامه راغلي وای چې دالته به خلکو ته سامانونه ورکول کېږي دالته به خلکو ته نور څه دنیاوي ورکول کېږي زما یقین دی د دې ولس به دا مینه نه وای کومه مینه چې تاسو شهیدانو ته ورکړې ده څنګه چې تاسو د خپلو قربانۍ پر بنیاد خپل سیاست راټینګ کړی دی دا ډېر لوی د افتخار خبره او خوشحاله په دې یو ویاړ په دې کوو چې کم ودې 100 کاله د دې سیاست وشو 100 کلن تاریخ
پر موږ او پر تاسو تیر سولو د دې حاضر مجلس څخه واخله د دې فکر او سیاست سره تړلې په لغو بر افغان کې داسې کور پاته سوی نه دی چې پر دا سره جنډه زور سوی نه دی تکلیف ورسېدلی نه دی خو بیا هم دا هغه رښتینی فکر دی دا هغه رښتینی سیاست دی چې د شهیدانو په وینو لت پت لاشونه پورته کوي ټول عمر حاضري پر هدرو پر جنازو سره کوي خو دا فکر نه لګي دا سیاست نه لګي او نه د دې سیاست معمولی قدر پر دې باندې اقتدار یا وزارتونه اثر انداز کوي نن خوشحاله پدې په اقتدار کې د خلکو ولس ویل وي په اقتدار کې خلک او ولس سره ورک وي خو موږ خوشحاله پدې یو چې 3 کاله د دې کام دپاره په کوم کمنټمنټ چې موږ د دې ماتو ګډ اقتدار یې سوي یو خو په 3 کاله کې مسلسل هر کار 3-4 داسې اجتماعي موږ کوو کله د ژوب پر سټیشن ولاړ یو کله د چمن پر سټیشن ولاړ یو کله د کله سیف الله پر سټیشن ولاړ یو کله د هرنایي پر سټیشن ولاړ یو کله د پښین په ګراوند کې ولاړ یو کله په کوټه کې ولاړ یو یعنی داسې د دې وطن یو ډسټریکټ د موږ پاته سوی نه دی چې موږ او خپل کام په کال کې 2 او 3 واره یو بل ځان سره مخامخ کوو او خوشحاله پدې دا ولس د مراتو پر بنیاد نه دی راغلی دا 3 کاله یا د دې مخکې چې تر نن ورځې پورې دا اجتماعي کېږي دا د شهیدانو پر وینه راځي دا د فکر باچا خان په قربانۍ راځي او خوشحاله پدې یو ملګرو چې هر شی د موږ وړي چې هر تکلیف موږ ته رسوي د هغه خاندان د هغه وارثان په دې لښکر کې تر هغه زیات په ننګ بیا ولاړ تر هغه زیات په کمنټمنټ بیا ولاړ تاسو وکتل چې ملک عبید الله کاسي شهید سو دا ډېرې خبرې کېدې چې دا خاندان واړي دلته به اوس د سیاست نوم څوک نه اخلي تاسو وکتل هغه ماشومان ګلالي بچي د هغه د خاندان لکه تنکي ګلان چې د سیاست په ابجد خبر نه و تاسو وکتل ملک سنگین او د هغه ټول خاندان په غوښتنه یې موږ ته ویلې چې زموږ د پلار پر ورکینګ کمیټې موږ واخلئ موږ د دې تحریک او د دې سیاست کیسه په ننګ او په نره وګرځوو دا چې تاسو وکتل اسد خان 6 میاشتې د موږ ورک کړو د 6 میاشتې بعد چې په کم ظلم په کم جبر د لاش موږ ته حواله سولو د هغه کورنۍ دا نه وویل چې بس وي وره دا اوس کومه کیسه ده یو ورځ د لالا فرید راولاړ بله ورځ د عسکر خان فرید راولاړ نن د اسد خان فرید راولاړ نه دا زموږ لاره ده دا لاره به مرګ تر ساعته پورې ساتو دا به موږ پالو دا به موږ تر اخره ساه پورې د باچا خان ټاکل سوي هدف او منزل ته که په موږ کې ساه ورسوو تاسو یې وینئ شینه خور ناسته ده د یو کوره ورور او سکه د اکا زوی په شهادت ورسېدل فکر دا چې نن د ملک د خاندان ټول خلک به د موږ مخ وګرځي بس دا سیاست ختم شو قاسم جان او محمد خان ولاړل هغوی ویل نه سړي خو به ولاړ وي زنانه به اوس دروتري کوي نن تاسو ګورئ شاینه په منځ کې داسې د بوري ور واخله د دې وطن یو کور ته ورسه د هر خاندان چې هر څومره تکلیف رسېدلی دی د شهید په صورت کې د شعر داستان چې بیانې دا دلته ناست سپین ږیري په سټیج او لاندې دا تر هغه ټارچر سیلو ووتل در جلاوطنۍ ووتل در غرو در هوارو در ټوله وایستلې خو د دې فکر سره ولاړ دي دا ځکه دا رښتینی فکر دی ملګرو دا بیله خبره ده چې د دې فکر مخنیوی په فتوا وکړي د کفر او د اسلام په فتوا یې وکړي په کامپرستۍ یې وکړي خو دا د دوی خانخیلي ده خدای دې وخت سره راکړي لږ وخت به لا نور تېر شي تاسو به د هر چا اصلي مخ ووینئ
په دې وطن کې د سیاست په نامه په هر سړی تاسو ته ښکاره شي. بله خبره کوشش کوم چې ډېر مختصره خبره وکړم. ایمل خان به پوره تقریر تاسو ته کوي، په تفصیل به یې کوي. دا زموږ د کمازې درتو زموږ د سیاست د قربانیو د تسلسل وجه ده چې نن په زراو کسان په بوري کې رايوځي یو. او دا ځکه پښتنو تاسو وګورئ، په دې وطن کې د اسلام په نامه اقتدار خلکو ولیدي، د قام په نامه یې ولیدي، بله یوه جنډه به ورسره نه وه د وزارت خواخوا. زه دننه نه وایم تاسو د 48 بعد خپل پسې راواخلئ چې باچا خان قائد اعظم ته اوله ورځ د آئین ساز اسمبلۍ په اجلاس کې لاس ورکاوي، د قام په بنیاد یې لاس ورکړي، د قام خبره یې ورته کښېښوله. خو دا بېله خبره ده چې هغه به راتلی د باچا خان سره به یې د دې قام په بنیاد خبره کوله. په منځ کې خلکو موږ ته جنازې په اوږو راکړي. د سرې دریاب د باچا خان مرکز د پارټۍ د خدای خدمتګار مرکز دا وړاو سو. بیا که راځې بیا په اویا کې چې ته راشې ولي خان د یو د دریو د 5 ممبرانو په سر د دې ټول ملک د اپوزیشن لیډر و. بیا چې کله د بوټو سره کښېناستئ د کرسۍ او د اقتدار دپاره نه و. دا د نن دغه آئین چې موږ ته به خلکو تانې راکولې، ول پښتانه یې پر بلوڅو خرڅ کړل، پښتانه یې د حقه محرومه کړل، پښتنو سره دا ظلم وسو، د پښتنو سره هغه ظلم وسو. نن محترم محمود خان اڅکزی هغه آئین په جیب کې ګرځي او خلکو ته ښکاره کوي وایي که دا آئین د منځه ولاړی زموږ او ستاسو رشته ختمه سوله. په دې رشته یې موږ ته د دنیا بد ورته وویل. دا د ولی خان کرامات دي چې پاکستان مات شوی و، د پاکستان وجود ټوکړه ټوکړه شوی و، خو بیا هم ولی خان د درو اویا داسې آئین دې ملک ته ورکړي چې تر نن ورځې پورې کم و بیش 50 کاله کېږي چې دا ملک یې پر یو ځای ساتلی. بیا تاسو وګورئ په 2008 کې بیا ستاسو سرخپوش نشنلیان اسمبلیانو ته ځي، هلته د زرداري سره خبره د سینیر وزارت نه کوي، هلته خبره د ګورنرۍ نه کوي، هلته خبره د مراعاتو نه کوي، هلته خبره دا ایږدي چې زما د سیاست بنیاد صوبایي خودمختاري ده. په دې څه راته وایه؟ زما د سیاست بنیاد زه په دې ملک کې بې شناخته یم، پر دې کوم څه راسره کوي؟ تاسو وکتل چې لاشونه مو په شا و، نام نهاد خلک یې راکښېنه کړل، د تحریک طالبان پاکستان په نامه، د لشکر فلانا په نامه، د داعش په نامه ټارګېټ صرف عوامي نیشنل پارټي وه. دا ټولې ګولۍ زموږ پر سینو نښتلې، په ټولو دماغو کې زموږ غوښې په اسمانو کې ګرځېدې. خو اسفندیار ولي خان دې قام ته 18 آئیني ترمیم صوبه پښتونخوا نوم او NFC ایوارډ راوړي چې نن یې پیدا ټولې کوي بیا چې د مړو سره په هغه صوبه کې کومې ډرامې په 14 کې وسوې، په 18 کې وسولې، په دې صوبه کې ډېر کوچنی اقتدار موږ ته په لاس راغلی. د څلورو ممبرانو به په 15 کې کم حیثیت وي، خو نه اصغر عزمرک خان و نعیم خان و شاهینیا ته دا خبره نه ده کړې چې ښه وزارت راکړه، فلانی شی راکړه، بلکې په دې بنیاد یې خبره وکړه چې زما په دې صوبه کې وجود چې دی هغه ته خطره ده. زه د ایډمنسټریشن په لحاظ په ډېر کمزوري پوزیشن کې یم، زما سره څه کوې؟ په لوی سر کې 2 ډیویژنه او 3 ضلعې موږ ورته کېښولې. خبره راتله دا زموږ کامیابي ده چې نن په لورلاي ډیویژن کې د لورلاي ډیویژن په نامه موږ ولاړ یو. دا زموږ کامیابي ده چې د کلا عبدالله څخه چمن ځان ته ضلع سوله، او انشاءالله که د دوی تخریب کامیابه نه سو، د دوی سازشونه کامیابه نه سول، دا زموږ تاسو سره وعده ده چې دا 2 کاله پوره کېږي که ګزر په دې ملک یو څه کېدل تاسو به کوټ او کښېنم په خپل اصلي حیثیت کې د ضلع او د ډیویژن وینئ. موږ د سیاست هر قدم چې مې اخیستی دي د قام په سره مې اخیستی دي، د قام د بهترۍ او د ښه مستقبل په خاطر مو اخیستی دي، او دوی د چیز دپاره لګیا دي، که په یوه نامه دي که په بل نامه دي. زه نن د دوی پوښتنه کوم چې نن په افغانستان کې کوم غوبل جوړ دی، بابا تعالی به ولې نه پټوي؟ هغه 40 کاله په دې سیاست باندې خبره کړې، هغوی ته نن ما فیض الله په جلسه کې مخامخ وایي چې د بوري زما لوڼې او زما بچیانې چې دي خپل ثقافت به وایي نشي کولی.
مولوي صاحب ته د وینو څښلو اجازت شته، مولوي صاحب ته د دماکي اجازت شته، مولوي صاحب ته د افغان وطن ټیکه ټیکه کولو اجازت شته، خو زما بچیانو ته زما د ثقافت اجازت وایي نشته. او که بیا که خبره کوي باندې نو خلک وایي نوټس ورکړي چې بابت لالا ته د لیکي وتلی، لالا غریب څه وکړي؟ د لالا په شان په کار مین سپین ږیري مشران په دې ګوند کې وکړي څه؟ دا 2008 تر اوسه پورې د یوې ادارې میټینګ نشته، انتخابات نشته، میټینګ نشته، سلا نشته، مشوره نشته، او وایي په پاکستان کې موږ حقیقي جمهوریت غواړو. یعنې دا ګټې دي که نه دي؟ او ځان یې د مولوي صاحب په لمن کې پټ کړی دی. تاسو د یوې قومي یا د دوو صوبایي اسمبلۍ دپاره پر دې غور نه کوي چې دې مولوي صاحب زما د افغانستان څه جوړ کړ. اشرف غني تر اخره ساعت ته پورې د ورورولۍ پیغامونه ورکول. نن تاسو ورسئ هر 100 کاله بعد زما ټولې ادارې خلک تباه کړي، د افغان ولس ټول لږ مات لوګټ چې کړي دا خلک تباه کړي. او غټه خبره دا ده، دا د شمار خو موږ د محمود خان اڅکزي د خولې اورېدلي وو چې په دې 15 کلن جنګ کې زما 40 زره خویندې بې عزته شوې، ننګونه یې نیلام شول. تاسو نن پوښتنه وکړه چې نن په دې در افغانستان کې چې نه ډوډۍ شته، نه اوبه شته، نه روزګار شته، ستا په زرونو په لکونو عزتونه نیلامیږي او نیلام ته څوک ناست دي چې تا به توپ لنګر که پخواني یې برابر کړي. نن پر دې غور کوم وایي. او که زه خبره کوم، که زه پر دې بنیاد خبره کوم، تمام به درته وایم داسې ملایزم، داسې په دې وطن کې انتها پسندي او دهشتګردي دا باچا خانه ده منلې، دا ولي خانه ده منلې، د دې په خلاف پسپنیار ولي خان د ملګرو سینې رغبېل کې چې د کومې دهشتګردۍ او انتها پسندۍ زما وطن بربادېږي، زما وطن لوټ کېږي او زما د وطن اختیار ورته ورکول کېږي. دوی په 15 کاله په ملا غني برادرو په ډاکټر اشرف غني کې فرق ونه کړي. دا پښتونولي دي، دا د وطن سره مینه ده او دا زور دی. که په کابل کې هره پېښه کېږي د حقیقت پر بنیاد ورته ګورو، د سیاست په بنیاد نور ته ګورو، د اسټابلیشمنټ سره د سبا د لین د جوړولو په بنیاد نور ته ګورو، د خپل کام د ننګ او د غیرت په بنیاد ورته ګورو. پیغمبر ولي خان چې خلکو فتوې ولګولې ورته انګازې پروګرام ولې شروع کړي. ته څوک یې چې له ما څه پوښتنه کوې؟ زما د وطن هر هغه ثقافت که د باجې په صورت کې دي، که د ډول په صورت کې دي، که د اتڼ په صورت کې دي، زه به یې ژوندی او فعاله ساتم. زما د حساب کتاب مالک ته نه الله دی، ته خپل حساب سم کړه. الله وایي د مځکې پر سر یو انسان بې ګناه وژل لکه ته چې ټول انسانیت قتل کوې. دا ټول افغانان درته وایستل د کرسۍ دپاره، د اقتدار دپاره، د پیژارو او د لینډ کروزر دپاره. د دې سره زه په آخر کې حقیقت دا دی، مجلس به مو ډېر کوئ، ایمل خان به په تفصیل سره خبره کوي. زه د خپل ټولو تنظیمانو خصوصا د بوري د تنظیم منظور خان رازو ورور عبدالخالق ناصر او د دوی د ټول ټیم شکریه ادا کوم په کوم منظمه طریقه، په کومه سیاسي طریقه دا دومره پسراو کسان چې دوی نن سره جمع کړي دي دوی ته سرخ سلام پېښوم. او داسې د خپلې یوې وسیلې د هغه د تنظیم کور ودانۍ وایم، د پښتون سټوډنټس فېډریشن د ملګرو کور ودانۍ وایم چې دومره په ښایسته او منظمه طریقه یې په دې عظیم الشان جلسه عام کې خپل شرکت یقیني کړی دی. د دې سره په شا کې د هغه ټولو ملګرو چې په هر شکل یې د دې جلسې د کامیابۍ دپاره زیار چلی دي، تکلیف یې وړی دي، خواري یې کښلې ده، د ټولو شکریه ادا کوم. او یقینا دا به درته وایم ملګرو آخري خبره، که تاسو داسې منظم واست، ستاسو په صفو کې داسې اتفاق او اتحاد ولرو او د باچا خان حقیقي سوچ او فکر تاسو داسې را ژوندی وساتئ، دا زما ایمان دی. په دې وطن کې به دا فرضي سیاستونه که د کام په نامه وي، که د پاکستان په نامه وي، که د اسلام په نامه وي، دا به ستاسو په پښو کې پراته وي او د دې هر څه واک اختیار مالکان به تاسو یاست. ډېره مننه، الله مو خوشحاله او عزت